أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ننادي درس کی إن شاء الله العزيز سورة عراف پانا نمبر 8 رکو نمبر 11 آیات نمبر 86 و 87 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اول ورنیز درس کې چې نو هغه د دې متعلق باس تقریبا شوی ولو چې دوی کې چې نو هغه دوانه خوبي هغه په کې نوې دوانه عیبونه موجودو. یو دا چې د دوی کې د الله جل جلاله وحدانیت نه ولو حقوق الله سره نو هغه په کې نول د الله سره شریک جوړولو د پیغمبر خبره چې نو هغه نه منله. او دویم عیب چې هغه حقوق العباد دي نو د حقوق العباد نه هم دی خالی ولو دی بچیانو اشیاء خرد او نور د شانت شزونو کې پاغي کې بچیانو هغه پناه په تول کې کمې کولو. نو الله رب العزت د دې اصلاح وکړه. اوس دې آیات کې دریم خباست د دې ذکر کیږي. نو هغه دا ولولو چې دې بخلکو ته پلارو کې کېناستل او لارې چې نو هغه به شکولې. د متعلق حضرات مفسرین چې نو هغه د ذکر کړي دي. یو وجه چې نو هغه دا ذکر کړي ده چې دوی په لارې کې کېناستل نو آل دې منګه څنګه بل ورځنی درس کې ویلي ولو چې مدین دغه وخت کې نو هغه بین الاقوامي منډای و د هر طرف په ودې ته خلک چې نو هغه تجارت لپاره راتللو. نو دوی ته وجه پته ولګي چې پلان کې کسره سونه د سکې دی وسره نو دوی به مخ کې ال دی به کسان ول جاسوسان داغو به وی پلان کې قافله را روانه ده او پاک قافله کې دومره مال دی. نو دوی به دغه خلک چې نو هغه به لوټ کولو. دویم چې نو هغه به په کې دا طریقې کارولو چې د قدغه سره په دغه لار کې به دوی ناس ولو نو چې څوک براتلل نو هغه به يرول چې آلته د قشانت یو سپین روبه سړی دی او دا غوي چې نو هغه دا خبرې کوي نو الیاذ بالله تاسو دا خبر و نه منئ کنه تاسو به منټلان کی. شعیب علیہ السلام چې هغه به کم دعوت ورکولو نو داغه د وحدانیت الله پاک وحدانیت چې کم دعوت ورکړي دا و نه منئ او دا غي سره به يرول هم کچا دا خبره اومنله او داغه خبره ته چې نو هغه خبره صحیح ویل او داغه ته غاړه کې خو نو بیا به موږ خیر نه په دې طرف برازین. نو دوی به د ځوانه کارونه کول. د خلکو د مال چې نو پاغي به هم ډاکا چوله او د خلکو په ایمان چې نو هغه به هم ډاکا چوله. نو دې آیات کې الله وی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون تاسو مکه نه په هر غلار کې چې تاسو پاغي باندې خلکو لچنه نو هغه يروي تاسو خلکو سره چې نو هغه دمکانی ورکوي وتصدون عن سبيل الله او د الله د لارې نه خلک چې نو هغه باندې کوي څوک ایمان راوړل غواړي. شعیب علیہ السلام سره میدا ودل غواړي نو دغه نه تاسو خلک منع کوي. هغه څوک من آمن به وتبغونها عوجا او تاسو دغه په دغه دین کې دای کې تاسو کوګواله چې نو هغه تلاش کوي. وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم الله وی ګوره پکار خدا د چې نعمت میلاو شو نو د نعمت میلاوېدو شکریا ادا کول پکاري. د ازل نه د هغه وخت نه دا خبره را روانه ده چې سوره انسان ته د الله رب العزت نعمت میلاويږي دیو را دوی چې نو هغه د دین دشمنان کیږي. نو دوی د الله رب العزت چې نو هغه نعمت ورکړلو الله وی هغه وخت یاد کوي وذکروا اذ کنتم قلیلا کله چې تاسو بالکل لګوي. نو حضرات نو علی کلی تفسیر مدارک کې نو هغه لیکلي دي تفسیر نصفی او تم مدارک نو باغی کې لیکلي دي چې دی لګولو
بیا دی چې نو د حضرت لوط علیه السلام مدین چې د هغوی سره واده وکړه لوط علیه السلام د لور سره بیا د هغې نه چې نو اولاد وشو هغې اولاد کې الله پاک دومره برکت ولګولو چې د هغې نه دغه ټوله علاقه چې نو هغه ډکه شوه دغه ټوله علاقه دې آباده شوله دویم چې نو الله پاک وایي واذکروا اذ کنتم قلیلا یاد کې هغه وخت چې تاسو چې نو هغه د مال په اعتبار سره فقیران کمزوري وای الله د دومره مال درکولو علاقې د ته چې نو هغې سازګاره کړله دغه ځای ته د ټولو خلکو رجحان چې نو هغې پیدا کړو د هر طرفه خلک چې نو هغه را روان شول خپل تجارتونه یې بس تاسو علاقې له راوړل نو په دغې سره الله پاک تاسو مالدار چې نو هغه جوړ کولی نو وګوره دې د دغې دواړو خبرو چې نو هغه نافرماني وکړله افرادی قوت ولا الله پاک سیوا کړلو پاغیم نافرمانی وکړله دغه شانتي د فقر فاقینه الله پاک کو باسل مالدار چې نو هغه کړل نو پاغیم نافرمانی وکړله او وسم تاسو ګورئ زمونږ خلق وسم د عادت دی کله چې د فقیر وي کله د غریب وي څوک پس کې شمار نه کمزورې چې نه راغی س اولاد دی نه د منظم کوي او دغه شانتي ذکر اسکار هم کوي تلاوت هم کوي جمعه سره تعلقي د دین اهل دین او علما سره تعلقي خو چې کله ورته دغه مصیبت میلاو شولو د مال الله ورکو د اولاد ورکړلو د لکوټ چې نو هغه په مړه شولو نو د بیا نه مونږ پیژنې نه خدای پیژنې نه رسول پیژنې نه جماعت پیژنې نه بیا چې نو هغه علما پیژنې نه دین پیژنې په دې پسې چې نو هغه ونخلي نو د بدبختی علامت دی الله رب العزت دغه قوم په تور د بدبختی چې نو هغه ذکر کو چې دغه نعمت خو الله پاک دا ویلي شکر ادا کا اوس د شکر دی ادا کو الله وی لئن شکرتم لازیدنکم دغه نعمت بدله سوا کوم دی دا ونکړه الله رب العزت نو هغه ورته وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین تاسو نه مخکې چې کم کسانو ګوره فساد کړو دا غوي تم لګو ګوره څنګه می هلاک کړل اقشان الله دوی هلاک کړل درې طریقو سره الله پاک ولا بیا سزا ورکړله یو چې نو هغه سخت ګرم مسلې هغه راله دوی وی چې اوس په موږ باندې باران وشي الله رب العزت ملاور او باصله د مخ سره ختم کړل دویم وی چې نو هغه چغه پیراله او دریم چې نو هغه زلزلہ پیراله نو اوس دا ولی مشوه نو د نافرمانی په وجه نو الله ورته وی وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین غور وکي فکر وکي تاسو نه مخکې خلکو چې نو هغه فساد کولو لکه قوم نوح شولو قوم عاد شولو قوم صالح شولو نو دا غوي سره مونږ څنګه چلو کو نو ما او ته هم الله رب العزت دا واقع د دې د پاره ذکر کړي د دې لنه دي چې خپل قصه سړی له ټیم پاس کیږي یا وته بندل خپل خوب ورزي نه الله مونږ ته هم د قشانتی وای وانظروا وګورئ تاسو وګورئ ګورئ که تاسو دا نافرمانی شروع کړل نو تاسو د الله سره خپل نه ځان له تاسو له بام د قصصات نو هغه بدر کوي الله دې موږ د خپل گرفت نو ساتي وان كان طائفه منكم امنوا بالذي نو دا وس دا غوي د شکوې چې نو هغه جواب کوي دی بیا دا خبره چې نو هغه وکړه ک چرته چې نو هغه دې کې اورډل چې نو هغه ایمان راوړلو او دوی مډل چې نو هغه ایمان را نوړلو نو دی په مونږ او په دوی کې څه فرق دی مونږ چې ایمان نه دی راوړی سي چلو شو دی چې ایمان راوړی دی نو سي چلو شو مونږ ایمان نه دی راوړی مونږ بیا هم خخرو خ اغوندو خسکو خموچنو هغه عزت دی خرا سره مال دی نو دی که ایمان راوړی دی او ځان ته نیکان او صالحان او مؤمنان وي نو د دې کې زمونږ او دې کې څه امتیازي فرق خو نشته کم سہولت چې مونږ ته نه هغه دوی ته هم نه الله رب العزت ورته نه دي سینه ده هغه کسان وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله تاسو صبر وکئ تر دې چې نو هغه د الله رب العزت فیصله راشي الله به بیا زمونږ او تاسو په منځ کې نو هغه فیصله وکي بیننا او هو خیر الحاکمین او هغه الله بهترین فیصله کوونکی دی هغه فیصله بیا چې نو هغه د عذاب په شکل الله وکړه کم چې نافرمان او الله هلاک کړل کم چې تابعدار ول الله رب العزت نو هغه پاتې کړل الله دې موږ د خپل نافرمانی نه وساتي
ولا تقضوا او مکینی بكل صراط پهر لارکه توعدون چې تاسو یې روي خلق وتصدون او منکوي تاسو ان سبیل الله د الله د لارې نه من هغه چاله امن به چې ایمان نه وړي پاغه وتبغونها عوجا او تاسو لټوي پدای کې کوګواله وذکروا یاد کئ اذ کنتم کله چې وای تاسو قلیلا لگ فکثرکم نو پس بیا غ زیاد کړی تاسو لره وانظروا وګورئ غور وکي فکر وکي کیف کان عاقبت المفسدين څنګه شو انجام د فساد کوونکو و ان کان طائفه او کچری د یو ډله منکم لتاسو نه امنو چې ایمان راوړې بالذي پاغسا ارسلت به چې زرا لګلې شویم پاغي وطائفه او بل یو ډله لم يؤمنو چې ایمان نه راوړې فاصبروا نو صبر وکړئ حتا تر دې يحكم الله چې فیصله وکړي الله پاک بیننا زمون ترمنځ وهو خير الحاکمین او هغه الله د ټولو نه بهترین فیصله کوونکی دی